أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل اوه پیغمبر علیہ الصلاة والسلام للذین کفروا آکسانو تا چی کفر یہ کردے ستغلبون ان قریب تاسو با مغلوب کریشے وتحشرون الى جہنم او تاسو ما جمع کولی شی جهنم طرف تا وبئس المهاد او بد دا جهنم زی تیار کړی شوی. قد کان لکم آیتن یقینا وستاسو رپار یولو ینها فی فئتین پا دو ڈلو کی التقطا چیو بل سر ملوشوی فئة تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلا جنگی دلا پلار دلا تلا کی واخرى کافرة او بل ڈلا کفر کون کوا یرونهم دی لیدلو خپل ځان لرا مثلهم دو چند خپل رأی العین پلیدلو دسترگو سرا والله یؤیدو او اللہ تعالی مضبوطوی بنصری پا امداد خپل سرا من یشاؤ چالن چو غواړي ان فی ذلک لعبرة یقینا پدی کی لوی نصیحت تے لأولی الابصار دپارا دا عقل د خاوندانو. پا مخی آیت مبارکہ کی بیان شو کہ چا مال ډیر دے یا اولاد یې ډیر دے، دا اللہ تعالی پا مقابلہ کی دا مال اولاد پکار نرازی، ایمان او نیک اعمال با پکار رازی. پا دی دو آیتونو کی داغی یو مثال بیانی چی دا بدر پا میدان کی کافرانو تعداد ډیر زیاتو، اسلحه سر ډیر وا، د جنگ تمام سامان و سر موجود و، خو ایمان او نیک اعمال پکی نو. مقابلہ کی مومنان مسلمانان کم پا تعداد کے، کافران 1000 او مسلمانان 313 او د جنگ سامان سر بالکل پنش باندی حسابو. کافرانو کی ہر یو تن سر توروا او دارنگی وسو خانو سر اصل اسونو، مومنانو مسلمانانو سر 2 اسونو، 8 توری وی 313 کسانو او صرف 6 کسانو سر ازغری وی او یاو خانو. چی یو سپاہی سر تورنی نیزو سرنی آب جنگ سو کی
لیکن دی سره ایمان او نیک اعمالو. نو د ایمان او د نیک اعمالو په بنیاد باندې دا 313 کسان په دغه 1000 کسانو باندې غالب شو او د هغې او یا کسان قتل کړو او یا کسان گرفتار کړو. دا یو قانون دی چې نجات چې دی او کامیابی چې دا فتح ده د ایمان او د نیکو اعمالو په بنیاد باندې به وي. صرف په اولاد باندې او په مال باندې اکتفا نه ده پکارو. آیات کې پیشنګویم ده چې کافران به مغلوبه کیږي، ان فتح د حق ده. وقتی طور باندې شکست مسلمانانو ته کیدی شي، لیکن انجام او نتیجه د مسلمان په حق کې ده. شروع کې اسلام غالب شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې او دارنګې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په زمانه کې، او یو زمانه به داسې انشاءالله تعالی راشي چې صرف اسلام به په روی زمین باندې موجود وي، لکه څنګه چې د نبی علیه السلام او د صحابو په زمانه کې و. د هارون الرشید بادشاه په زمانه کې دنیا کې 4 حصې وې، 3 حصې کې اسلام او 1 حصه صرف کفر و. نو 3 حصې اکثریت اسلام او دارنګ یو زمانه به راځي د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې په روی زمین باندې به صرف او صرف اسلام به وي. کافران چې څومره دي یا به مسلمانان شي یا به قتل شي، څوک کافر به ځمکه په مخ باندې باقي پاتې نشي. دا پیشنګویي ده چې عنقریب به کافران مغلوبه کیږي وقتاً فوقتاً باندې، او چې مغلوبه کیږي جهنم ته به رسیږي. قل وایه پیغمبر علیه السلام للذین کفروا کسانو ته چې کفر یې کړی دی. روح المانی وی چې للذین کفروا نه مراد یهود دي، یعنې دې یهودو ته ووایه چې تاسو به عنقریب مغلوبه شئ او جهنم طرف ته به جمع کړی شئ. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د بدر جنگ وشو او مسلمانان غالب شو، فتح ورته وشوه، د هلته نه چې نبی علیه السلام واپس راغی، د بنو کینوکا بازارو هلته کې یهود راجمع کړو او د یهودو ته یې وویل چې تاسو هر څه ولیدلو چې الله تعالی مسلمانانو ته او اسلام ته څنګه غلبه ورکړه په کافرانو باندې. نو څنګه چې هغوی ته شکست شو، نو تاسو ګورئ واورئ دا خبره چې تاسو ته به ګورم دغه شان شکست شي، نو تاسو هم ایمان دروړئ مخکې را دې نه چې تاسو باندې هم هغه حالت راشي چې کوم په مکې والو باندې راغی. یهودو نبی علیه السلام ته وی تعالی موږ سره جنگ نه دی کړی، د مکې خلک په جنگ باندې څه پوهېږي، خو جاهلان دي، ای د جنگ او د جنگ د چالون نه څه خبر دي. نو یهودو ورته ویل که چېرې ستا موږ سره مقابله وشو نو ته به ووینې چې جنگ خلک څنګه کي. الله جل شانو په دې موقع د آیت مبارکه نازل کو چې ته د یهودو ته ووایه چې عنقریب به تاسو شکست وخورئ، عنقریب به تاسو مغلوبه شئ او چې قتل به شئ او جهنم ته به جمع شئ. همدغه شانتې وشوه د نبی علیه السلام په زمانه کې. بنو کینوکا هم نبی علیه السلام د کلي نه وباسلو
بیا دارنګې بنو نذیر یې جلا وطن کړو، هغه خیبر ته ولېږلو. او بنو قریظه چونکې وعده خلافي کړې وه، نبی علیه السلام دې محاصره وکړه او د دې 600 نوجوانانو چې کوم د جنګ واله وو هغه یې په میدان کې قتل کړو. د هغې هغه جوسې او لاشونه یو کندې ته وغورځولو. او بنو نذیر بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د خیبر نه مزغلول ملک شام ته. نو دا هر څه الله تعالی رښتیا کړو د نبی علیه السلام د صحابو په زمانه کې، چې دغه یهودو چې دی وی چې نبی علیه السلام ته چې تا موږ سره جنګ نه دی کړی، ته په جنګ څه پوهېږې. حالانکې دې اړو میدان کې نبی علیه السلام سره جنګ ونه کړی شو. بنو نذیر او بنو قریظه ټولو چې کله نبی علیه السلام مقابله کوله، دې کلو کې ځان بند کو، بار نه راوتلو او هرې کې صلح ته تیار شو. نو الله جل شانو دا وعدې پوره کړې. قل للذین کفروا، ووایه کسانو ته چې کفر یې کړی دی یهود دي. او روح المانی د ابن عباس رضی الله عنه دویم قولم را نقل کړی دی. دویم قول دار چې د للذین کفرون مراد کافران دي، مکی والا دي. وغدا چې کله د بدر جنگ وشو، نو یهود خپلو کې راغونډ شو، مشوره وکړه چې بی دا خو برحق نبی دی، دا خو نبی امی دی چې چا ذکر زمونږ په کتاب کې دی، هغه الله تعالی هغه غلبه ورکړه، نو راځئ چې اسلام راوړو. لیکن بعض یهود و چې نه صبر وکړئ، صبر وکړئ چې ته بل واقعه وشي، بل جنګ وشي، نو ګوري چې پای کې به څه کېږي. بیا یو کال بعد د احد جنګ وشو. د احد په جنگ کې د الله تعالی حکمت وقتی طور باندې مسلمانانو ته شکست شو، مسلمانان شهیدانم شو او یا کسانو، او اکثر پکې زخمیان شو. نو په ظاهره کې گویا کې د مسلمانانو شکست و، حقیقت کې شکست نه هو، په ظاهره کې شکست لګېدو. نو یهودو چې کتلو دا برحق نبی نه دی، که چېرې دی برحق نبی نو دلته به هم فتح موندلې وه. لیکن یهودو مقابله نشوه کولی په خپله د نبی علیه السلام سره. نو کعب بن اشرف 80 کسانو وفد جوړ کو او دیرالو مکې مکرمې ته. ابو سفیان سره معاهده وکړه چې په یو ځای باندې به مسلمانانو باندې حمله وکړو، عهد و پیمان یې وکړو چې مونږ تاسو یو ځای یو. دا وروستو چې بیا غزوه خندق شوی دی، دا هم په دې وجه شوی دی چې دی ټول یو ځای شو، بیا په شریک باندې رالو. نو الله جل شانو د آیت مبارکه په دې باندې نازل کو چې د کافرانو ته ووایه که مکې والی او که یهود یې، تاسو به عنقریب چې کوم نو شکست مومئ او تاسو به جهنم طرف ته جمع قتل بشئ د کفر په حالت کې، او جهنم ته به لاړ شئ. الله تعالی دواړه وکړو، مکی والم رالو بیا د خندق په موقع باندې او ناکامه واپس لاړلو. او یو 3 کاله بعد الله تعالی مکه مکرمه فتح کړه. نبی علیہ السلام د 10,000 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره فاتحانه طور باندې مکې مکرمې ته داخل شو. ټوله مکه مکرمه مسلمانان شو، او چې کم نه مسلمانېدل هغوی وتښتېدل د مکې مکرمې نه. په مکه مکرمه کې څوک کافر پاتې نه شو، او مدینه منورم ټول اسلام کې داخل شو.
نو یهود نبی علیہ السلام د مدینې منورې نه وباسلو. مدینه منوره او مکه مکرمه ټول عالم اسلام شو. الله تعالی دا هر څه د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې رښتیا کړو. کل للذین کفروا، وای نبی علیہ السلام للذین کفروا، کسانو ته چې کفر یې کړی دی، که کافران که د مشرکین دي او که یهود دي، او یا دا چې چونکې دا آیتونه هو د نجران د عیسایانو باره کې نازل شوي دي. د نجران د عیسایانو چې کوم د شپېتو کسان وفد راغلو، نو د شورو دا 90 آیتونه هو تقریبا د دې موقع نازل شوي دي. نو بیا اشاره د نجران عیسایانو ته ده چې ای د نجران عیسایانو که ایمان عمرو نړو، نو تاسو اگر چې په یمن کې او یمن د مدینې منورې ډېر زیات لرې دی، خو د دې باوجود تاسو کامیابېدی نه شئ، شکست به مومئ تاسو. د دې وجې نه دا د نجران عیسایان چې کله واپس تلو، نو دې نبی علیه السلام سره صلح وکړه چې موږ به تاسو له سالانه ټیکس او جزیه درکو او تاسو به موږ ته څه نه وایئ. بیا نبی علیه السلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ یمن ته ولېږلو. یمن یې دوه حصې کو، د یوې حصې گورنر یې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ کو، او د بلې حصې گورنر ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ شو. ناغره نصاراوم شکست موندو د نبی علیہ السلام په زمانه کې. ستغلبون، ان قریب تاسو به شکست مومئ. ستغلبون، تاسو به مغلوب کړی شئ. مغلوب څه ته وایي؟ چا باندې غلبه موندلو، یعنی یو سړی زیر کولو، یو سړی ماتحت راوستلو، یعنی تاسو به شکست ومومئ. دا سین چیرې دا د پاره د استقبال دی، ان قریب به داسې کیږي، دا نه چې په سونو کاله بعدو، نه یو څو کاله کې دننه به داسې کیږي، تاسو به مغلوبه شئ، تاسو به کم یمنه ستغلبون، تاسو به کمزوري شئ. وتحشرون الى جهنم، د ستغلبون تعلق دنیا سره دی، په دنیا کې به داسې کیږي. وتحشرون الى جهنم، دا به آخرت کې وي، او تاسو به جمع کولی شئ جهنم طرف ته. وبئس المهاد، جهنم چې دا د دنیا د جیلخانو په شانتې جیلخانه نه ده چې درې ټیمه به خوراک ملاویږي او دارنګې حفاظت به ستاسو کیږي. دا جهنم چې ډېر بد دی. مهاد ما یمهدو ته وي، انسان چې آرام کی او د آرام د پر لاندې کومه بستره ځان ته غوړي او تیاری، دې ته مهاد وي. د سملاستېدو دپاره بستره، نو بستره عام طور نرمه وي او برابر وي. وی جهنم چیرې بستره دی، خو ناکاره بستره ده. وبئس المهاد، او بد دی دا جهنم ځای تیار کړی شوی، بسترم تیارولی شي. او یا مهاد په معنا د بسترې یا ځای تیار کړی شوی. مهد په عربی کې زانګو ته وي، او مهد د ترختم وي، ګوتم وي. اطلب العلم من المهد الى اللحد، مقوله ده. علم طلب کې، علم حاصل کې
د مور د ترخو د جولۍ نه والې تر لحده پورې، یعنې د ماشوموالي نه والې تر وفاته پورې علم حاصلوه، طلب کوه. په علم باندې مړېدل نشته او نه پوره کېدل شته. نه مهاد بسترې ته وي، د ملاستې ځای ته وایي. قد کان لکم آیتون، فرمایي چې په مال او په اولاد باندې کامیابی نشته دی، کوي نو پکار دی چې مکې مکرمې وله غالب شوي وي که نه د بدر په میدان کې. او ای یهودو یا ای نصاراو، ای مشرکین مکه، د بدر په میدان کې تاسو هر څه ولیدلو چې مسلمانانو سره جنگی لحاظ سره هیڅ هم نه و. 313 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، او د کور نه چې وتل د جنگ په اراده هم نه وتي چې ګنې مقابله به مکې والو سره کېږي. د دې وجې نه ځان سره خوراک او څښاک هم نه اخیستې، او د جنگ دپاره اسونه پکاري، ځکه جنگ کېږي په اس باندې. نو اسونه صحابو سره صرف 2 او یا اوښانو، او تورې صرف 8 وې، او 6 کسانو صرف زغرې وې. نو دا د جنگ دپاره دا آلات برابر نه دي. هلته مکې مکرمې والا 1000 کسان راغلي وو، او د جنگ په اراده باندې راغلي وو، ځکه هلته قاصد تللی و، هغه دا اطلاع ورکړې وه چې مسلمانانو د کافرانو قافله ولوټله، قبضه کې واخیسته. نه یې خو په دې اراده راووتلو چې زو مسلمانانو سره مقابله کو. دې جرأت څنګه وشو چې زمونږ قافلې دپاره راووتل؟ نو هغې هر اعتبار سره تیاری کړو، راووتلو رالو. 950 کسانو یا 1000 کسانو، هر یو سره توره وه، 200 اوښانو دي سره، او 100 اسونه وو. دی راغله د بدر میدان ته. الله جل شانو دا غوښتل چې دا مقابله وشي، چې یو طرف ته هر اعتبار سره جنگی سامان موجود دی، او بل طرف ته هیڅ هم نشته دی، او دا بیلاس او بیخپو والا داسې قسمه خلکو سره مقابله وکړي او ټوله دنیا وویني چې دا مسلمانانو چې کم 13 سال په مکه مکرمه کې او دا 1 کال مدینه منوره کې چې دی وی لا اله الا الله، الله نه کیږي او مخلوق نه کیږي، هر څه الله تعالی کی، چې دا خبره خلک عملی طور باندې وویني. ورنه نبی علیه السلام تر مخکې نه وحی راتلی شوه چې په دې موقع به جنگ کیږي، او ته اوس تیاری وکړې ځان سره اسلحه والی. او د الله جل شانو عجیبه شان چې دا مقابله د رمضان په میاشت کې چې د صحابو روجې وي، یعنې د رمضان په حالت کې دا کار وشو، جنگ وشو په 17 رمضان باندې. الله جل شانو عجیبه شان دی. د مقابلې نه مخکې کافرانو چې کتل نو مسلمانان ورته ډېر کم ښکارېدلو، مسلمانانو ته انتهایی کم ورته ښکارېدل، او خپل ځان ته سم ډېر زیات ښکارېدو. او د الله تعالی عجیبه شان دا چې مسلمانانو کافرانو ته کتلو نو کافرانو ته 1 په 3 نه ښکارېدل، صرف 1 په 2 باندې.
یعنې کافران ګویا کې ورته 600 ښکارېدل، په خپله 313 وو، نو کافران تقریبا 600 ورته ښکارېدلو، او یو تن د 2 کسانو مقابله کولی شي. حالانکه چې الله تعالی حقیقت کې کافرانو ته ښودلی وي چې دا خو یو په درې باندې 950 یا 1000 دي، بیا به خامخا د مسلمانو په زړه کې څه نه څه یره به راتله چې یاره مونږ یو یو د یو په سر باندې 3 کسان 3 به څنګه مقابله کېږي. نو الله تعالی شروع کې داسې وکړو، خو چې کله جنگ شروع شو یو الله تعالی 1000 فرشتې راولېږلې. بل طرف دا وشو چې الله تعالی مؤمنانو ته کافران انتهایی کم ښکاره کړو. بیا د جنگ دوران کې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وی ما خوا کې تن ته وی چې دا کافران به یره 80 کسان بني، هغوی یره 80 خو بني خو تقریبا 100 کسان بهی، هغه 1000 ته الله تعالی 100 او یا 70 ښکاره کړو. ولیکن چې کله جنگ شروع شو نو الله تعالی د کافرانو په سترګو کې مسلمانان یو په 2 باندې سیوا کړو، یعنی مسلمانانو ته تقریبا 2000 ښکارېدلو. نو د کافرانو په زړونو کې روب راغی، دبدبه راغله د مسلمانانو، او دې وجې نه هغوی شکست وخوړو. نو الله تعالی دا مقابله وکړه چې خلکو ته دا خبره ښکاره شي چې صرف په تعداد باندې او صرف په ساو سامان باندې نه کیږي، الله تعالی په مدد باندې کیږي او په ایمان او په نیکو اعمالو باندې کیږي. او اوس هم دنیا کې دا مسله ده، مسلمانانو چرته په دنیا کې داسې چرې نه شي چې هغوی په مال باندې او په تعداد باندې او په ساو سامان او په جنګي اسلحه باندې د فتح نه ده موندلې. دا به هم کو، تیاری به هم کو، لیکن اصل د الله تعالی مدد او نصرت دی. د جنگ میدان به ګټي په صبر باندې، په استقامت باندې، په تقوا باندې او په جمعیت باندې. باقی د تعداد د سیوا کولو نه، د اسلحې د تیارونو نه قرآن منع نه کړی. قرآن کریم په خپل وایي وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری تاسو کوئ، لیکن په خپل ساو سامان او په تعداد باندې به نظر نه ساتئ، نظر به د الله تعالی په ذات باندې ساتئ. قد کان لکم آیة، یقینا وس تاسو دپاره آیة یو لویه نښه، آیة عظیمة یو لویه نشاني، فی فئتین په 2 ډلو کې. فئتین دا تسنیه د فئتون ده، ډلې ته او جماعت ته وي. دې جماعت ته فئتون ولې وي؟ د فاء یفیء معنی واپس کېدلو، نو دې فئتون ته فئتون ځکه وي چې کله په دې ډله باندې سخت وخت راشي نو بیا دې خپل ملګرو سره یوځای شي، واپس شي. فئتین په 2 ډلو کې التقطا چې یوځای شوې. د بدر په میدان کې دا 2 ډلې یوځای شي او بل ته مخامخ شوې. فئتون تقاتلو، یو ډله جنګېدله، فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله نه مراد د الله تعالی د رضا دپاره جنګېدله، نه ملک مقصود و نه دولت مقصود و نه بل څه مقصود و، صرف د الله تعالی رضا مقصود وه. دا د مسلمانانو ډله وه. و اخرى کافرتن، او هغه بله ډله کافرانو وه. د کافرانو وه یعنې انکار کوونکي وو د الله تعالی نه.
یرونهم کې درې توجیهات دي. یو معنا به داسې وکړو یرونهم د کافرانو لیدلو خپل ځانو مثلهم دو چندو کافرانو د جنگ په دوران کې یعنی شروع کې خپل ځان دو چند ولیدو د مسلمانانو نه حالانکه دا سه چندو یعنی تین گن نو لیکن الله تعالی دی ته خپل ځان دو چند ښکاره کو. مسلمانانو ته 313 نه ښکارېدل بلکې زیات ورته تقریبا 500 ښکارېدلو. یا یرونهم معنا مؤمنانو لیدلو د کافرانو لره مثلهم دو چند خپلو. الله تعالی مسلمانانو ته کافران حقیقت ښکاره نه کو چې دا 1000 دي بلکې الله تعالی تقریبا 600 سره پاسه 600 ښکاره کړو ځکه یو تن د 2 کسانو مقابله کولی شي. نو یرونهم مؤمنانو لیدلو کافرانو لره مثلهم دو چند خپلو. یا یرونهم د کافرانو لیدلو هم د مؤمنانو لره یرونهم کافرانو لیدلو مؤمنانو لره مثلهم دو چند خپلو. خدا چې کله بیا جنگ شروع شو د جنگ شروع کېدو نه بعد کافرانو چې مسلمانانو ته قتل نو مسلمانانو ته د خپل ځان دوګنا یعنی د 1000 دوګنا 2000 دی. نو د کافرانو په دې سر پړونو کې روب راغی او یره راله چې دا خو سم ډیر دی موږ خو لږ یو علاقم گویا کې د مسلمانان مدینی منورې ته په مقابله د کافرانو کې نږدې وو. د کافرانو پړونو کې روب راغی. یرونهم کافرانو لیدلو مؤمنانو لره مثلهم دو چند خپلو رأی العین په لیدلو د سترګو سره. یعنی حقیقت کې دواړه ډلې داسې نه وي که مؤمنان لږ ښکارېدو که کافران ډېر ښکارېدل یا لږ ښکارېدلو دا صرف په ظاهري نظر کې وو حقیقت کې داسې نو. او یا دا چې یرونهم مثلهم نه مراد کثرت دی کافرانو ته مسلمانان ډیر ښکارېدلو او مسلمانانو ته کافران ډیر ښکارېدل. والله یؤیدو الله تعالی مضبوطوي الله تعالی تایید کوي یعنی مضبوطوي یا قوت ورکوي بنصره په امداد خپل سره من یشاء چا لره چې وغواړي لکه الله تعالی غوښتل مسلمانان مضبوط کړو. ان فی ذلک بشکه په دې کې لعبرتن یو لوی نصیحت دی لعبرتن یو لوی نصیحت دی. عبرتن د عبور نه دی عبور اولیدلو ته او تجاوز کولو ته وي لکه خلک ما دا پوله عبور کړه دا غر مې عبور کو یعنی په دې باندې واوړېدم دې نصیحت ته ولې عبور وایي عبرتون وایي. نو اصل کې په نصیحت سره انسان د جهالت نه علم ته ووړي او د هلاکت نه نجات طرف ته ووړي. یعنی گویا که یو مشکل غر یو مشکل مقام یې عبور کو پای باندې ور ووړېدو. نو عبور نصیحت ته وعظ ته عبرتون ځکه وي چې په دې سره جاهل انسان نصیحت والی او نجات طرف ته راشي او علم طرف ته راشي. لأولی الابصار د پاره د عقل د خاوندانو ابصار جمع د بصر ده
او بصر دې سترګو ته وي. نو لأولی الابصار لفظي معنا د سترګو خاوندانو. د سترګو خاوندان خو ټول دي، نو مراد تینا مجاز دی چې عقل تینا مراد دی. لأولی الابصار د پاره د عقل د خاوندانو، یعنی مراد چې چا کې بصیرت وي او څوک په دې واقعه باندې نظر واچي چې آخر څه وشو، کافران ولې شکست موندو، خیر وجه څه وه د شکستو. نو په ظاهره کې بل هېڅ وجه نه وه، صرف دا چې د الله تعالی مدد ورسره نه او مؤمنانو چې فتح موندله، نو صرف دا وجه چې دې سره الله تعالی مدد و. لأولی الابصار د پاره د سترګو د خاوندان، یعنی د پاره د عقل د خاوندانو. ووایه نبی علیه الصلاة والسلام هغه کسانو ته چې کفر یې کړی دی، ان قریب تاسو به شکست ومومئ او تاسو به جمع کولی شئ جهنم طرف ته، او بد دی جهنم بستره یا بد دی جهنم ځای تیار کړی شوی. یقین و ستاسو لپاره یو لویه نښه په هغه دوو ډلو کې چې یو ځای شوي. یو ډله جنګېدله په لار د الله تعالی کې، او بله ډله کافرانو وه چې دی لیدلو خپل ځان لره دوچند خپل په لیدلو د سترګو سره، او الله تعالی مضبوطوي په امداد خپل سره چا لره چې غواړي. یقینا په دې کې خامخا یو لوی نصیحت دی د پاره د عقل د خاوندانو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين للناس هست کړی شوی د پاره د خلکو، حب الشهوات محبت کول د خواهش والا سیزونو، من النساء د بیبیانو نه، والبنین او د زامنو نه، والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کړی شوونه، من الذهب والفضة د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه، والخیل المسومة او د آسونو نشان لګولی شوونه، والانعام او د څاروونه، والحرث او د فصل نه. ذلك متاع الحیات الدنیا دا سامان د ژوند د دنیا دی. والله عنده حسن المآب او الله تعالی چې دی هغه سره ښایسته ټکانه ده. په آیت مبارکه کې بیان دی چې د انسانانو په طبیعت کې او په خلقت کې د یو څو څیزونو مینه او محبت ایښودلی شوی دی د پاره د امتحان او د ازمایشو، چې دا انسان د الله جل شانه محبت او د هغه د پیغمبر محبت د دنیا په یو څو څیزونو په مینه او محبت باندې غالب ساتي، او کنه د دنیا د دې څیزونو محبت
د الله تعالی په محبت او د پیغمبر په محبت باندې غالب ساتي. دا د انسان ازمایش او امتحان دی. دا څیزونه الله تعالی پیدا کړي د انسان د فایدې دپاره او د دې نه تر یو حده پورې فایده اخیستی شي، انتفاع کولی شي، خو دې له به غلبه نه ورکي، ترجیح نه ورکي په الله تعالی او د په پیغمبر باندې. انسان چې الله تعالی پیدا کو دغه په خلقت کې او پیدایش او طبیعت کې د دې شپږو یا د اتو څیزونو مینه او محبت یې ښودلی. بل دا چې انسان دې څیزونو ته محتاج هم دی، د دې نه ځان مستغني کولی هم نشي. د انسان دپاره بیبي ضرورت دی او د بیبي دپاره خاوند دا ضرورت دی. د انسان دپاره اولاد دا د انسان ضرورت دی، دې نه بغیر انسان وخت نشي تیرولی. دارنګې مال دی، دارنګې څاروي دی او فصل دی، سره او سپین دی، دا د انسان ضرورت دی، انسان دې ته محتاج دی. انسان د فرشتو په شانتې نه دی چې ګنې خوراک او څښاک به نه کي، ضروریات به ني. انسان دې خبرو ته محتاج دی، خو لیکن صرف بقدر ضرورت به دا څیزونه استعمالي به. دې له به د معبود درجه نه ورکي، د الله سره به برابري نه، په دغه قدر امتحان دی. دا څیزونه به ذات خود قابل مضموم نه دي، نه د مذمت قابل دي. د دې استعمال چې کله د حد نه سیوا شو، اولاد د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی، دارنګې بیبي د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. دا نور خبرې هم د الله تعالی نعمتونه دي، خو که دا نعمتونه د الله تعالی مقابله کې رالو نو بیا دا د مضموم او مذمت والا څیزونه دي او هم د دې د لاسه به انسان بیا جهنم ته ځي چې کله دا د الله تعالی مقابله کې ودرولو. زوین للناس ښایسته کړی شوي دي دپاره د خلکو، یعنې الله جل شانه دا څیزونه ښایسته کړي دي د انسان دپاره. او د ښایسته والي مطلب دا دی چې د انسان په طبیعت کې او په خلقت کې الله تعالی د دې خبرو مینه او محبت ایښودلی او انسان کې خواهش پیدا کړی دی. انسان یې بې حسه نه دی پیدا کړی چې دې ګنې بې حسه به یې خواهش پې نه کېږي. انسان یې د فرشتو په شان هم نه دی پیدا کړی. د انسان کمال هم په دې خبره باندې دی. انسان چې خلیفه جوړ شو د درجه په فرشتو باندې اوچته په دې خبره ده چې فرشتو کې خواهش نشته او په انسان کې خواهش دی، د خیر او د شر. انسان به دا خیر غالبي او شر به مغلوبه کی. للناس دپاره د خلکو. حب الشهوات، حب دا مصدر د مینه کولو محبت کولو. الشهوات، شهوات جمع د شهوتون ده، دا په معنا د مشتهیات سره دی، یعنی هغه څیزونه چې هغې ته د انسان رغبت کیږي او د انسان خواهش کیږي. نو شهوات په معنا د مشتهیات سره خواهش والا څیزونه، د هغې مینه او محبت انسان په زړه کې ایښودی شوی دی او د هغې تعبیر وکړو په زین للناس چې ښایسته کړی شوي دي. دا شهوات څه څیزونه دي؟ دا وروستو د هغې بیان دی چې شهوات او مشتهیات څه دي. نو په هغې کې لومړنۍ من النساء زنانه دي.
د زنانو نه مراد خپلې بیبیانې دي چې کوم د انسان دپاره حلالې دي او پاک دامنې، دا نه چې ګنې پردی زنانې یادي، هغه شیطاني خبرې دي. انسان دپاره خپله بیبي چې د په نکاح کې راغلی وي، د هغې دا مینه او محبت او دا خواهش دا د انسان په ذهن کې ایښودلی شوی دی. من النساء د زنانو نه، دا د انسان طبیعت دی. علامه قسطلانی رحمه الله دا کتاب دی المواهب اللدنیه، او د هغې بیا امام زرقانی شرح کړی، شرح الزرقانی. امام قسطلانی رحمه الله روایت را نقل کړی بغیر د سند نه. فرمایي چې کله الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کو په دنیا کې په ځمکه باندې، او بیا دې اسمانونو ته جنت ته بوتللی شو. جنت کې هر څه و، هر قسم نعمت و، خو د آدم علیه السلام د جنس نه د هغه په شان بل مخلوق په جنت کې نو. نو آدم علیه السلام باوجود د دې چې په جنت کې دی او هر څه دي، خو آدم علیه السلام به خفه ګرځېدو. نو آدم علیه السلام یو ورځ ملاستو اوده او چې کله د خوبه را بیداره شو، نو الله تعالی وله بیبي حوا علیه السلام پیدا کړه د هغه د ګسې پختې نه. نو آدم علیه السلام چې څنګه وکتل هغې ته، نو مد یده الیها، آدم علیه السلام لاس هغې ته وروږد کو. وسکنه، او آدم علیه السلام ته د هغې په لیدو سره سکون میلو شو. نو فرشتو فمنعته، فرشتو دې منع کو چې نه، دا ستا بیبي ده، خو ته به ورسره لومبې نکاح کې ردې حق ادا که مهر. نو آدم علیه السلام چې د دې مهر څه دی، نو فرشتو ورته وویل چې ان تصلي ثلاثه، ته په نبي علیه السلام 3 پیرې درود شریف ووایه، دا ردې مهر دی. بهرحال اوس آدم علیه السلام چې څنګه بیبي ولیده د خپل جنس نه، نو هغې طرف ته میلان پیدا شو. او دا میلان چونکې د انسان په فطرت کې او په خلقت کې او په طبیعت کې ښودلی شوی دی، نو آدم علیه السلام په جنت کې فوراً حوا بیبي ته لاس وروږد کو. نو دا د انسان چې طبیعت دی چې دی به مایله کیږي. نبی علیه السلام په خپله فرمایي، نسائی شریف کې روایت دی، نبی علیہ السلام حبب الی من الدنیا النساء والطیب، الله تعالی د دنیا په څیزونو کې 3 خبرې ما ته ډېرې محبوبې کړي دي. په دنیا کې چې کوم سامانونه کوم څیزونه دي، نو په دې کې دا 3 خبرې ما ته محبوبې دي. د دې یو تعلق آخرت سره، 2 تعلق دنیا سره دی. آئے کہ نبی علیہ السلام النساء بیبیانې، د بیبیانو دا مینه او محبتو دا ما ته فطرتي محبوب ګرځولی شوی دی، ما پړه کې دا خبرې ښودلی شوې ده. او دارنګې والطیب خوشبو، نبی علیہ السلام به خوشبو ډېره زیاته لګوله، دومره خوشبو به یې لګوله چې چا سره به لاس مبارک میلو کړو،
د هغه بل انسان په لاسو کې به خوشبو پاتې شوه. دومره ډېره خوشبو به یې لګوله، هر ټیم به معطر ګرځېدو. حالانکه د نبی علیه السلام د بدن مبارک نه بدبو نه تله. زمونږ ستاسو د بدنونه خو بدبو ځي که چېرې یو ورځ کې 2 ورځې پس غسل ونه شي او انسان ځان پاک نه کي. د نبی علیه السلام بدن کې به بدبو نه پیدا کېده، په سر کې به خیرې نه پیدا کېدو، سپږې پکې نه کېدې، د نبی علیه السلام په بدن باندې مچ نه کېناستو او ماشي او پې نه کېناستو. خو د هغې باوجود نبی علیه السلام به خوشبو کثرت سره استعمالوله، ځکه چې د فرشتو ماحول به ورټیم. او دریم نبی علیه السلام فرمایي چې وجعل قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی الله تعالی په مونځ کې ایښودلی. اوس نبی علیه السلام د نسائی شریف په دې روایت کې او دا روایت مسند احمد کې هم دی چې دا 3 خبرې الله تعالی ماته محبوبې ګرځولې دي چې بیبیانو سره ملاقات کول او بیبیانو سره ناسته پاسته او دارنګې خوشبو ډېره زیاته لګولو او دارنګې اکثر اوقات په مونځ کې تیرولو. د نبی علیه السلام به د شپې اکثر حصه په مونځ کې به الله ته به ولاړو. نو من النساء د زنانو نه، نو دا زنانه دا بیبي د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی. نبی علیه السلام فرمایي چې بهترین بیبي هغه ده، بهترین بیبي هغه چې پای کې 3 صفتونه وي. یو دا چې سړی ورته وګوري د هغه سترګې یخې شي په لیدو باندې، او دویم دا چې سړی هغې ته حکم وکړي نو هغه وي ښه، تابعداري کې منی خبره، انکار نه کی، سرکشي نه کی، بغاوت نه کی، مخالفت نه کی. او چې انسان د کوره بار وځي، چونکې دا خو د کور مالکه ده، نو د کور د مال و متاع ټول هر څه حفاظت کی، ضایع کیې نه بل چاله نه ورکي. او یا دا چې د خپل عفت او د عزت هغې حفاظت کی، نو دا بهترینه بیبي ده په دنیا کې. من النساء د بیبیانو او د زنانو نه. او الله دې نه که چېرې دا بیبي سرکشه شوه او نافرمانه شوه، دا د انسان دپاره بیا وبال دی. د دې د لاسه به انسان بیا کړیږي به او جهنم ته به ځي. والبنین او زامنو، د بیبیانو نه پسې زامن ذکر کړو، ځکه چې بیبیانو نه پس خامخا زامن به پیدا کیږي به چې انسان رشته وکړي. نو دا والبنین او زامنو، دا زامن هم د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی د اولادو. خو دا اولاد کله کله د انسان دپاره لوی ازمایش وګرځي. که نبی علیه السلام فرمایي الولد مبخلة مجبنة، اولاد انسان بخیل کی او انسان بزدل کی. والبنین او زامنو، والقناطیر المقنطره، او 3 نمبر کې خزانه. قناطیر جمع د قنطار ته د مال انبار ته وي، ډیر مال ته. المقنطره په معنا المجتمع جمع کړی شوی، یا المقنطره ډیرې کړی شوی، یعنې ډیر زیات مالو. دا لږ مال خو هر چا سي، هر غریب سره هم څه نه څه قدرې مال خو وي، خو دلته مراد ترېنه ډیر مال دی. د انسان دا یو هوس او حرص جوړ شي بیا چېرې زما مال ډیر وي، بیا اکثر په دې کې مقابله شروع شي چې زما مال ستا د مال نه سیواری او ستا هغه ده نه سیواری.
په دې کې به خلک فخر کی، مباحات کی، بینک بیلنس جوړولو کې. د مال په جمع کولو کې دا غیر شرعي کار نه دی، څه ناجایز کار نه دی. مال انسان جمع کولی شي، بس د هغې زکات دې ورکي سالانه، د الله حق دې ترې ورکي، نو مال جمع کول څه منع نه دي. دا صرف د ابوذر غفاري رضی الله عنه مسلک و. د هغه په نیز باندې نقد پیسې چې درهم او دینار، هغه زمانه کې کرنسی چې و نو درهم او دینارو، د هغه په نیز باندې درهم او دینار به کور کې نه پرېښودو. وی په کور کې درهم او دینار پرېښودل دا د دې آیت د لاندې راځي چې والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، چې چا کور کې درهم او دینار پرېښودل یعنې جمع یې کړو، ډېره دې آیت د لاندې راغی وی سبا دا درهم او دینار به جهنم په اور باندې ګرمولی شي او دله پې داغونه ورکولی کېږي. خو د درهم او د دینار نه علاوه نور مال متاع وي کور کې کېښودی شي، هغه وي لکه غلې او دانې شي او سره سپین کالی شو، زیورات یا کېښودی شي، خو دا درهم او دینار به نږدې وي. ځکه نبی علیه السلام چې تا کور کې درهم او دینار نه دي پریښي، تقسیم کړي، نه شپې له کور ته تللی دی. نو ابوذر غفاري رضی الله عنه بالکل په دقه خبره کلک ولاړو. په دې وجه باندې د ده بیا امیر معاویه رضی الله عنه سره مناظرې شوي دي. دې ملک شام کې د عثمان رضی الله عنه دور خلافت و. ملک شام کې امیر معاویه رضی الله عنه گورنر و. د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه معیار زندگی لږ اوچته وه، یو شاهانه زندگی تیروله، ښکلې زندگی تیروله، او د هغې هم څه وجوهات و. ملک شام سره باډر باندې رومیانو، د روم خلک چې و نو هغه لوی خلک و، د هغې معیار زندگی اوچته وه. نو امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د هغې مایله کولو دپاره چې اسلام کې دا نه چې ګنې ښکلې خبرې، یعنې ښکلې کپړې ګنې نشي اچولی، ګنې ښکلې خوراکونه نشي، دا خبرې نشته. ښکلې خوراک کولی شي، ښکلې جامې اچولی شي، ښکلې سورلي استعمالولی شي، ځان له ښکلې مکان جوړولی شي. نو امیر معاویه رضی الله عنه په دقه نیت باندې خپل لباس به ښکلې ساتو، دارنګې خپل دسترخوان به ښکلې ساتو. لیکن ابوذر غفاري رضی الله عنه به وي دا دې غلط کی. هغه به اکثر لګیا چې دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه د دې آیت خلاف کی. والذین یکنزون الذهب آیت به اکثر بیانو. نو ماحول خرابېدو، ځکه ابوذر غفاري صاحب هغه صحابي چې دا قدیم شورو کې دی مسلمان شوی دی، چې هغه لومبنۍ کلمه چې چا په مکه مکرمه کې بلنده کړې ده دا ابوذر غفاري رضی الله عنه دی، چې څنګه مسلمان شو نو کلمې په مکه مکرمه کې وی حرم شریف سرخوا کې ای راګیر کو. نو امیر معاویه رضی الله عنه ورته څه ویلي هم نشو، ځکه چې مشهور صحابي دی او پخوانی صحابي دی. نو هغه خط رالیږه عثمان رضی الله تعالی عنه له، چیرې چې دغه شان ابوذر غفاري صاحب مشر صحابي له موږ احترام کو، موږ ته جواب هم نشو کولی، خو موږ ته ماحول خرابي. هغه ورته خط ولګو چې دلته کې مدینې منورې ته راشه. چې دې مدینې منورې ته راغی نو مدینه منورې کې خلک ته ګیر چاپیر شو. وی دا ملک شام کې څه چلو،
دا ستا څه خبرې کېدې امیر معاویه رضی الله تعالی عنه سره؟ نو په مدینه منوره کې به بیا خبرې کولې چې دا شان چلو دا چلو دا چلو. نو مدینه منوره کې ماحول خرابېدو. نو عثمان رضی الله تعالی عنه دته وی چې داسې چلو کا چې ته د مدینې منورې بار لړ شه، یوازې یو ځای کې خپله زندګي تېره کا، چې نه ته خلک وینې او نه خلک تا ویني، نو خبرې به نه کېږي. نو رابازه یو مقام دی، دې رابازې ته لاړو. هلته کې یوازې اوسېدو، صرف بیبي ورسره دی و. هلته کې بیا وفات هم شو. نو دا ابوذر غفاري رضی الله عنه دا مسلک و چې درهم او دینار کور کې نشي پرېښودی. لیکن نورو صحابه کرام رضی الله عنهم په دې باندې چې نه، پیسې کور کې کېښودی شي، مال کور کې کېښودی شي، دا یې حق ادا کوه، بس هېڅ خبره نه ده. نو دا قناطیر المقنطره ډیر مال مراد دی. ډیر مال چې د انسان کې حرص او هوس پیدا شي. نو دا حرص نه دی خو دا هوس نه دی خو. مال په حلاله طریقې سره دی وګټه، جمع دی کو خبره ده. د خپل اولاد د پاره سپری د جمع پونجي خبره ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته وی، مکه مکرمه چې کله فتح شو نو دلته بیمار شو. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ او داسې بیمار چې بس وفات کېدو والو. نبی علیہ السلام تپوس لراغی، دوی جی وفات کېږم، یو لور مې ده او مال لا سره ډېر زیات دی، ټول مال صدقه کوم نه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نه، څه مال شاته پرېږده. دوی نیم مال به صدقه کړم. نبی علیہ السلام وی نه. وی دوه حصې به کړم؟ وی نه. وی زه یوه حصه. نبی علیہ السلام دا یوه حصه هم ډېره ده، خو بهرحال زه یوې حصې پورې کولی شي، ثلث مال پورې وصیت کولی شي. بیا نبی علیہ السلام درته ووی چې ګوره ستا وارثان شاته مالدار وي، دا ښه خبره دی نه چې ته ټول مال صدقه کې او ستا وارثان شاته غریبانان پاتې شي. هغوی بیا خلکو ته لاس نیسي او له خلکو ته لاس غوړي چې تاله الله تعالی دومره مال او دولت درکړی، نو ولې ټول لا وکې؟ شاته هم پرېږده وارثانو ته، د هغوی به هم څه وشي. بیا دته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل چې ته به انشاءالله عمر به تعالی الله تعالی ډېر درکړي او ته به ژوندی پاتې کېږي. بیا الله تعالی دې ښه کو، ډېر اوږد عمر الله تعالی ورکو. نو والقناطیر المقنطره، نو ګوره دې روایت نه دا معلومه شوه چې مال شاته پرېښودل دا څه ممنوع خبره نه، مذمت خبره ده. دومره مال پکار دی چې انسان پرده پې راشي، چې هسې نه انسان مجبوره شي او ګناه ته متوجه شي. والقناطیر المقنطره، انبارونه د مالو، یعنې قناطیر او خزانې، مال کثیر او مقنطره جمع کړی شوی. من الذهب، د سرو زرونه، دا من الذهب والفضه دا د قناطیر مقنطره بیان دی چې دا ډیر مال د څه مال دی؟ وی د سرو زرونه او د سپینو زرونه. ذهب په عربۍ کې تللو ته وي، ذهب یذهب ذهابا، تللو جانا. دی ذهب ته ذهب ولی وی؟ دا هم انسان سره پاتې کېږي، انسان نه ځي. وا بیخلې کالې به جوړ کې، لا کال به نه تېر چې ستا نه به لاسونه به لړ شي، هېر خرڅ به یې کړو، خامخا ستا سره پاتې کېږي نه، ستا نه به ځي به، ځکه ورته ذهب ویلې کېږي.
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. شاعر وی زه ګورم چې خلک هغه چا پسې روان دی چې چا سره سره دي، او چې چا سره سره نشته که نه مال و سره نشته، نو خلک د هغه نه بیا ډډه کي. او فضا په عربی کې ټوکړي ټوکړي کېدو ته وي، متفرق کېدو ته وي. نو دې سپینو زرو ته فضا ولې وي؟ دا به خامخا ټوکړي کېږي، نو هغې به ته څه جوړی؟ که دا یو ټوکړه ده نو دا ټوکړه خو ته غاړې ته نشي اچولی، او خامخا د زرګر په سټک باندې به ټوکړې کېږي، نو به خامخا ګوتمه جوړی او بل څه به ترې جوړی. نو فضا ورته ځکه وایي چې دا ټوکړي ټوکړي کېږي. او والفضة او فضا او من الذهب والفضة د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه. والخیل المسومة او اسونه المسومه نشان لګولی شوي، په هغه اسونه چې خلکو پې نشان لګولی وي. څوک چې د اسونو کار کي نو هغوی د خوند دپاره د اس د پاسه نشان ولګي، نښه پې ولګي، څوک ورله په تندي باندې، څوک په ملا باندې، او څوک ورله نوم کیږي چې دا د پلانکي نوم دی. نو اسونه نشان لګولی شوي. عام اس باندې خلک نشان نه لګي، هغه اس چې تیز رفتاري عمده نسل والا وي نو هغې د پاسه خلک نشانات لګي، چې عام اسونو باندې څوک نشان لګي. والخیل المسومه خیل اس ته وي. دې اس ته ولې خیل وي؟ خیل د خویلا نه دی، او خویلا تکبر ته وي، او په اسونو والا کې هم تکبري. د هغه زمانې بهترین سواري دا اسو، ځکه د اس نه بره اوچته سواري بله نه وه. نو په اسونو والو کې به تکبر و، لکه چې د اس ته پاسه څوک ناست وي نو اس ته پاسه زین وي، او زین بیا ډېر قیمتي وي، د هغې پاسه خلک ناسته کي نو هغې تکبر وي. او دا عجز و انکساري په بیزو والا او ګډو والا کې وي. والخیل المسومة او اسونه نشان لګولی شوي. او یا دا مسومه په معنا سرولی شوي. اس خلق سریم په میدان کې، نو والخیل المسومة او اسونه سرولی شوي چې په میدان کې سري. اس بذات خود چرن دا ښه حیوان دی. بخاری کې روایت دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الخیل معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامه. الله تعالی د اس په دې تندو کې او د اس په دې پیشانی کې الله تعالی خیر ایښودی دی. یعنی کم اس چې په د جهاد دپاره او دشمن سره د مقابلې دپاره وساتلی شي، او د په تندي کې خیر و برکت دی، غنیمتونه به راځي، کامیابي به میلاویږي ته. او په دې اس چې څونه خوراک کي، د ده په دې وړو بولو د هر څه هم به الله پاک تعالی اجر درکي. لیکن دا اس چې دی که دارې د جهاد دپاره نه دی او د خپل ضرورت دپاره نه دی، تکبر دپاره دی، بیا دا انسان دپاره وبال دی. د نبی علیه الصلاة والسلام 10 اسونه وو. لومړني اس نوم چې د هغه نوم سکب نو، سکب
سکب چیرې بهیدلو ته وي لکه سمندر چې بهیږي دا دومره بهترین اسو لکه د سمندر په شان به روان و هموار مزل به یې کو. دویم اس د نبی علیه السلام مرتجز و. مرتجز د رجز نه دی او رجز یو خاص آواز ته وي. دا اس به چې کله تود به یو ناشنا آواز د سینې نه وباسه ورته مرتجز وي. نور هم د نبی علیه السلام اسونه وو. والخیل المسومة او اسونه نشان لګولی شوي. نبی علیه السلام فرمایي رأس الكفر نحو المشرق وی د کفر سر چې دی کنه دا مشرق طرف ته دی. مونږ نه یادي د مدینې منورې نه مشرق دا عراق او نجد یادي. دغه نه ډېر زیاتې فتنې راوچتې شوې وې. دا خوارج د هلته نه راوچت شوي وو. د عثمان رضی الله عنه قتل چې شوی دی د هغې سر هم د دقه ځای نه راوچت شوی وو. بیا جنگ جمل او جنگ صفین شو. بیا نبی علیہ السلام فرمایي والفخر والخیلاء فی اهل الخیل وی دا تکبر کول او یو بل باندې فخر کولو دا په اسونو والو کې دی. اسونه خلک ساتي او په یو بل باندې فخر کوي زما اس داسې دی او زما اس داسې دی. زما اس د ګولۍ په شان ځي او زما اس د غشي په شانتې رواني زما اس د هوا په شانتې رواني یو بل سره فخر کی. نبی علیہ السلام والفخر والخیلاء فی اهل الخیل والابل په اوښانو والو کې او په اسونو والو کې تکبري. او والفدادین اهل الوبر دارنګې په زمیندارو کې هم ډېر لوی تکبري چې رچا په جریبونو ځمکې مربي وي وایي کې دا په هغې کې بیا تکبر پیدا شي ځکه خلک یې بیا کچکي. او نبی علیہ السلام فرمایي والسکینة فی اهل الغنم په بیزو والو کې سکون وي عاجزي او انکساري وي. والانعام او سارو کې انعام جمع د نعمون ده. نعمون اصل کې اوښ ته وایي چونکې دا نعمت نه دی. په سارو کې بهترین نعمت دا اوښ دی. خو د انعام اطلاق په اوښانو باندې هم کیږي په غواګانو باندې هم کیږي په بیزو باندې هم کیږي او په ګډو باندې هم کیږي او نن سبا په میخو باندې هم کیږي. والانعام او په سارو. والحرث او د فصلو دا حرث مصدر دی چې کم فصل انسان وکړي کم زراعت وشي دې مینه او محبت هم د انسان په زړه کې وي. ذمېدار نه تپوس وکړه دا غنم چې کله روغېږي او کله بلکل شنه شي او دا شینوالي سم توروالي طرف ته مایله شي نو دې څه وي وی زما فصل په شان د کارغه د وزر دی چې ورته ګوري نو خوشحالېږي نیم نیم غټېږي. دا فصل پې څونه ښه ښکاري. د دې د مینه او محبت د انسان په زړه کې ایښودی شوی دی. تفسیر قرطبي لیکلی دی وی دې آیت کې 4 څیزونه د 4 قسمو خلکو باره کې بیان شوي دي. د تاجرانو مینه او محبت ذهب او فضه یعنې سرو او سپینو دینار او درهم سره وي. او دارنګې د اسونو تعلق بادشاهانو سره دی. بادشاهان اسونه ډېر زیات ساتي. بادشاهان ګډې ویزې نه ساتي د هغوی اسونه ډېري. او دا انعام او حرث چې دی د انعام چې دی د دې تعلق بانډو والا سره دی. د بانډو والا څاروي ډېر زیات دي.
دا کنډکې وي او د حرث تعلقو د آبادو والو یعنی د هارونو او د کلو والو سره ځکه د هارون والو بلا شي ځمکې وي او بانډو کې خلکو له په اجاره باندې او په برخه باندې ورکړي وي نو دی له اجارې راځي نو د هاریو خلکو د هغې په فصل باندې هغې دا کی فخر کی او دا النساء او دا بنین دا دوه چې پاتې شو دا عام دی رچا پاره دا خو د غریب د پاره وي او د امیر د پاره وي بلکې الله تعالی غریبان له په دې کې ښه ډېر برکت یې ښودلی د غریبانانو ماشاءالله ښه برکت یې الله تعالی پکې ښه ډېرې ښودې وي مالدار خو به دوهیت چې ای پسې نښتې وي ذالک متاع الحیات الدنیا ذالک دا مذکور چې کوم اته څیزونه بیان شو متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا دی متاع ما یتمتع به ته وي متاع هغه څیز ته وي چې د هغې نه وقتي طور فایده واخیستی شي یعنې تا سره دایمي طور نی بس استعمال کوو دې ته متاع ویل کېږي متاع اصل کې صافي ته وي هغه زړې کپړې ته چې به خلک طبخې پاکي یا هغه کپړې ته وي چې د میچنې په هغه رو کې ایښودلې کېږي چې دا غنم او د هغه کته نه غورځي ته متاع وي داسې ډېره قیمتي د ململ کپړه نی خو بیکاره کپړه وي هغې ته متاع ویل کېږي والله عنده حسن المآب او الله تعالی چې دی هغه سره حسن المآب ښایسته ټکانه ده یا مآب به معنه ښایسته ځای دی یا مآب معنه ښایسته واپسي ده دا ښایسته واپسي سره د هغې ذکر ورپسې آیت کې را روان دی ښایسته کړی شوی دی دپاره د خلکو محبت کول د خواهش واله څیزونو د زنانو د زامنو نه او د خزانو جمع کړی شوونه د سرو زرو نه د سپینو زرو نه او د آسونو نشان لګولی شوونه او د سارو د فصل نه دا سامان د ژوند د دنیا دی او الله تعالی چې هغه سره بهترینه ټکانه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زین للناس ښایسته کړی شوی دی دپاره د خلکو حب الشهوات محبت د خواهشاتو من النساء د زنانو نه والبنین او د زامنو نه والقناطیر او د خزانو المقنطرتی جمع کړی شوي من الذهب د سرو زرو نه والفضة او د سپینو زرو نه والخیل المسومة او آسونه نشان لګولی شوي والانعام او د څاروونه والحرث او د فصلنا ذلك متاع الحیات الدنیا
دا سامان د ژوند د دنیا دی والله عنده او الله تعالی چې دی هغه سره دی حسن المآب خیسته ټکانه. په آیت مبارکه کې بیان دی چې د انسانانو په زړونو کې دا اتو څیزونو محبت ایښودل شوی دی او دا محبت تر جایز حده پورې خو صحیح دی، خو که دا محبت د حد نه سیوا شو او چې څومره مقدار په کار دی نه زیات شو نو دا اته واړه څیزونه د انسان دپاره بیا فتنه شي، انسان په دې کې غافل شي، مشغول شي د الله تعالی او دارنګې د هغه د پیغمبر او د کتاب او د مذهب نه مشغول شي په دې اتو څیزونو کې، نو ځان له آخرت تباه کي. د دې اتو څیزونو سره مینه پکار ده خو تر جایز حده پورې، او که د حد نه سیوا شو نو بیا د انسان دپاره نقصان ده دی. اصلیت کې کم وفد چې راغلو د نجران د عیسایانو، نو دا عیسایان چې کله د خپل کلي نه را روانېدلو په دې کې ابو حارثه چې و دا پکې ډېر لوی عالم و، دی اصل کې و د عربو نه، خو تلې هلته کې نصراني شو او یمن کې اوسېدو. د در علم نه د روم بادشاهان متاثره شو، دله ډېر لوی اعزاز او اکرام ورکو، قسمه قسم نظرانې او تحفې ورکولې، د ده لپاره ګرجیم جوړې کړې. نو دی چې کله هلته نه را روانېدو نو دی په اس باندې سورو، د ده اس ټکره وواله، د ده کشر ورور دی کرز، کورز ووی چې تعیس الابعدو خیری نبی علیہ السلام ته وکړئ چې هغه کم ډېر لرې انسان دی هغه دې تباه شي او نامراده دې شي. نو دې مشر ورور ابو حارثه ورته وی تعیست امک ستا مور دې تباه شي. هغه ورته لالاجي دا ولې داسې وایي، یعنې ته د نبی علیه السلام په خیرو ولې خفه کېږې؟ نو ابو حارثه ورته وی چې هغه برحق نبی دی، هغه اخرنی نبی هم دکه دی چې چا له موږ روان یو. نو کرز ورته وی چې کله هغه برحق نبی دی نو بیا موږ مناظرې له سره ځو، بحث مباحثې له بیا سره ځو. نو ابو حارثه ورته وی چې مناظرې له خو ځکه ځو که مونږ نبی علیه السلام ومنلو نو بیا خو به د روم بادشاهان چې مونږ له کوم نظرانې او تحفې تحائف او مالونه راکړي دا به راباندې بند کړي، بیا خو به مونږ دغه شان پاتې شو. نو زه مناظره خو به کو، مقابله خو به کو، باقي هغه برحق نبی دی. الله جل شانو د آیت مبارکه نازل کو چې ګوره یو انسان پیغمبر پیژني چې دا برحق دی او د هغې باوجود د حق اتباع ولې نه کړي، د دنیا د خواهشاتو د وجې نه چې مال به کم شي او نظرانې او تحفې تحائف به بند شي. آیا دا رزق چې دا ولې د روم بادشاهانو سره دی؟ رزق خو الله تعالی ورکي، ضرورتونه خو الله تعالی برابري. نو دا ابو حارثه صرف په دې وجه باندې چې د روم بادشاهان به زموږ نه مخ واړي. کورس چې دا خبره جاهل انسان و کورس دا خبره اورېده نو پړه کې یې کېښوده چې حلاله خو د دنیا د وجې نه
نبی علیہ السلام سره او پیغمبر سره مناظره کی. دا وفد چې راغی نو ابو حارثه ایمان رونړو او کورس چې د هغه بیا ایمان راوړو. آیت مبارکه کې بیان دی او یو عام قانوني بیان کو چې د عام انسانانو په زړونو کې د اتو خبرو محبت پروت دی. چاحت او مینه پرته ده. د انسان میلان د اتو څیزونو ته کیږي. نو دا میلان کېدلو دا محبت او دا چاحت داسې ممنوع نه دی، نه د مذمت خبره ده. دا مذمت خبره دا نه چې د حد نه سیوا شي. لکه په دې کې د بیبیانو ذکر دی، د اولاد ذکر دی، او دارنګې د خزانو د مال ذکر دی، د سرو زرو، د سپینو زرو، د سارو، د فصلونو ذکر دی. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي، جایز دي، خو دا تر یو حده پورې. یعنې دې له به د معبود مقام نه ورکې. انسان دې خبرو دپاره نه دی پیدا شوی. انسان نه د بیبي لپاره پیدا شوی، نه د اولاد دپاره او نه د مال و متاع دپاره. انسان خو الله تعالی د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. انسان مقصود الله تعالی وګرځي او دا څیزونه دې په خپل خپل درجه کې ساتي. هیڅ خبره نه ده. انبیاء کرام علیهم السلام بیبیانې کړي دي. د انبیاء کرام علیهم السلام اولاد و. د انبیاء کرام علیهم السلام فصلونه او څاروي وو، لیکن هغوی خو سره د هر څه الله تعالی راضي کړی دی. نو الله تعالی خو د هغوی مذمت نه دی بیان کړی. مذمت خبردار چې انسان د دی شي بالکلو. گویا که انسان د بیبیانو دپاره پیدا دی، گویا که انسان د اولاد دپاره پیدا دی. انسان په د بیبیانو په محبت کې، د اولاد په محبت کې او د دنیا په دې مال و متاع کې داسې ځان مشغوله او مصروفه کی چې گویا کې دې لپاره پیدا دی. وی د مونږ دپاره راسره ټیم نشته او د ذکر او د قرآن د تلاوت دپاره راسره ټیم نشته. دومره ډیوټي او دومره مال او دومره دنیا پسې منډه ده. نو آیا دا انسان د دې لپاره پیدا دی چې د لپاره د قرآن دپاره ټیم نشته او د مونږ دپاره ټیم نشته او د الله د یادولو دپاره ټیم نشته؟ نو دا گویا کې دنیا کې هم د دې لپاره پیدا شوی دی، حالانکه دا ټول څیزونه د انسان دپاره پیدا دي. یعنې د انسان د سهولت دپاره دي. الټه انسان هغې پسې ولګېدو. نو آیت مبارکه کې تنبیه ده چې انسان دا ټول څیزونه ستا لپاره دي، ته د دې لپاره نه پیدا شوی. زین للناس، زین ښایست ته وایي. زینه ښایسته کړی شوی دی، مزین کړی شوی دی. للناس د خلکو دپاره. للناس نه مراد مکلف خلق دی، بالغ خلقو. ماشومان هم نه یادي او لیونیم نه یادي. ځکه ماشومان خو په هر څه باندې خوشحالیږي او لیونیم نه دي مرادو. مکلف خلق مراد دی چې کم نارینه او زنانه کم بالغ دي، چې هغې کې عقل او سمج او بوج وي. للناس د خلکو دپاره. قرآن کریم للرجالو نه وی چې زین للرجال حب الشهوات من النساء، چې د نارینو پړونو کې الله تعالی د زنانو محبت او د اولاد محبت او دا نور خبرې ښودلي. ځکه چې نارینه ویلې وي
نو ټیک ته د نارینه پړه کې د بیبي محبت وي او د اولاد محبت وي، لیکن دا نورې خبرې چې دا خو د زنانو پړونو کې هم وي. د زنانو پړونو کې مال سره مینه او محبت وي، د هغې هم څاروي خوښي، د هغې هم سره او سپین خوښ وي. نو که للرجال ویلې وي نو بیا خو مطلب چې دا خبرې صرف نارینو ته خوښې دي او ګنې زنانو ته نه دي خوښې، حالانکې واقعه کې خو زنانو ته هم دا خبرې خوښې دي. نو قرآن کریم للناس ووی او قرآن کریم داسې خبره ونه کړه چې زین للنساء حب الشهوات من الرجال، داسې خبره ونه کړه چې زین للنساء زنانو ته ښایسته کړی شوی دی د نارینو محبتو، ځکه د زنانه پړه کې هم د نارینه محبت وي. څنګه چې نارینه غواړي چې زما بیبي دې صفاتو والا وي، دارنګې یو زنانه هم دا خواهش لري چې زما رفیق حیات دې دا صفاتو والا وي. د قرآن کریم دا خبر ونه کړه چې زین للنساء حب الشهوات من الرجال. وجه دا ده چې زنانو کې حیا غالب وي، زنانو کې شرم و حیا سیوا وي، او قرآن کریم نامناسب خبرې نه کی. د قرآن کریم هره خبره اعلی او افضل او د حیا والا ده. نو چونکې د زنانو دا خبره کول چې د زنانو پړونو کې د نارینو مینه او محبت دی، دا ذکر نامناسب دی او غیر اولا دی، او د زنانو د پاره د حیا او د شرم خبره ده. او قرآن کریم داسې قسم انداز نه اختیاري او نه داسې قسم خبره کی، ځکه زنانو کې پرده وي، زنانو کې حیا وي. د زنانو سرمایه او قیمت او کالی چیرې دا دی حیا ده. د زنانو قدر و قیمت په حیا باندې او دارنګې په پردې باندې دی، او د زنانو ناقدری او بے قدری او کمیدل چې دی دا په بے حیاي سره دی. نو زین للناس ښایسته کړی شوی د پاره د خلکو، او دا خبرې اسلام خو هم وکړې، خو د اسلام نه مخکې په زنانو کې حیا وه. قرآن کریم بیان کی چې کله ملک بلقیس راله سلیمان علیه السلام له، ملک بلقیس هغه ښځه را چې هغه نه الله تعالی مني او نه پیغمبر مني، د انور بندگی کوونکې. سوره نمل کې ردی ذکر دی چې هغې د انور عبادت کو. نو مطلب نه مذهب شته او نه الله تعالی شته او نه ورسره کتاب شته، لیکن دغه ملک بلقیس او بادشاه ده چې کله د سلیمان علیه السلام ملاقات لراله نو وکشفت عن ساقیها. قرآن کریم څه وایي چې کله دا په هغه تالاب باندې راتله چې سلیمان علیه السلام د هغې لپاره تالاب جوړ کړو، لاندې اوبه وې او د پاسه پې د شیشې سپین فرش یې لګولی و. سلیمان علیه السلام د دې عقل کتو چې دا عقلمنده ده او که نه کمکله ده. نو قرآن کریمي وکشفت عن ساقیها، د ملکې بلقیس دا خیالو چې ګنده اوبه دي او د اوبو د پاسه به تېرېدل پکار، نو هغې پینسي اوچتې کړې. نو ګوره قرآن کریم پینسي یې اوچتې کړې، یعنې پرده په هغې کې مو چې ګیټې یې پټې وې. دا ملکې بلقیس ته کافره ده
هغې هم دونه پرده کوله چې پنسي یې ښکته وي. دا د هغه زمانې خبرې چې هغې کې هم بې پردګي نه وه چې ګنې د زنانو ګیټې به ښکارېدې ګنې او یا پنډۍ به یې ښکارېدې. دکه ټیم کې اوچتې کړې. نو که د زنانو هغه ټیم کې بې حیایي او برهنهوالې وې نو بیا به قرآن کریم ولې وی چې ګنې ملکه بلقیس پنسي اوچتې کړې. هغه زمانه کې هم زنانو کې دونه پرده وه او دونه حیا وه. زنانو کې چونکې حیا غالبه ده، د دې وجې نه قرآن کریم نامناسب انداز اختیار نه کو. زین للناس ښایسته کړی شوی دی دپاره د خلکو حب الشهوات، حب په معنا د محبت سره او د مینې سره، شهوات جمع د شهوتون ده، خواهش ته وي، مرغوب پسندیده سیز ته وي چې د انسان اشتها هغې ته کېږي، خواهش او میلان ورته کېږي. نو شهواتو خواهش والا سیزونه، پسندیده سیزونه او مرغوب سیزونه، قابل رغبت سیزونه چیرې د هغې محبت د انسانانو په زړونو کې ایښودل شوی دی، وی ښایسته کړی شوی دی. نو دا ښایسته کوونکی څوک دی؟ دا چا دا کار کړی دی؟ نو راجح قول دا دی چې الله تعالی د انسان په زړه کې او په فطرت او طبیعت کې دا خبره ایښودې ده. څنګه چې انسان پیدا کېدو د ده په زړه کې الله تعالی د دې څیزونو میلان او محبت ایښودی دی، ځکه دنیا د ازمایش ځای دی. الله تعالی داسې هم کولی شو چې انسانان یې په دنیا کې د فرشتو په شان پیدا کړی وي، نه به خواهش و نه به رغبت و نه به ګناه و. لیکن بیا به امتحان څنګه کېدو؟ امتحان خو ځکه کېږي چې انسان کې د ګناه میلان هم شته، ګناه دې کولی شي او د ګناه نه د ځان ساتلو طاقت پکې هم شته. الله تعالی په انسان کې متضاد صفاتونه ایښودي دي. انسان ګناه ته میلان هم کي او د ګناه نه ځان بچ کولی هم شي په خپل اختیار سره که دې وغواړي. نو ازمایش ته چې ګوري چې دا بنده دې ګناه طرف ته ځي او که نه د ګناه نه ځان بچ کي، که ځان یې بچ که نو پاس شو، که ځان یې بچ نه که نو فیل شو. بیا دا فیل کېدل او پاس کېدل دا د انسان په خپل اختیار باندې دي. نو الله تعالی ښایسته کړي دي. او دویم قول دا دی چې نه دا کار شیطان کړی دی. شیطان یې ښایسته کي انسان ته. نو که چېرې شیطان ته یې نسبت وکړو نو بیا په معنا د وسوسې سره، یعنې شیطان د انسان په زړونو کې وسوسه واچي چې دې ته مایله شه او دې ته متوجه شه او دې له توجه ورکه. یعنې دا د حد نه زیات انسان ته ښایسته کي. اصل ښایسته کوونکی خو الله تعالی دی، خو په دې کې دا شدت او زیاتوالی او توجه پیدا کوونکی بیا شیطان وګرځي، انسان دغه طرف ته بوځي. حب الشهوات، محبت د پسندیده سیزونو، د خواهش والے سیزونو. من النساء، دا شهوات څه دي؟ من النساء د بیان کې من النساء د زنانو نه، د زنانو مینه او محبت او خواهش د نارینو په زړونو کې پروت دی. من النساء د زنانو نه. د یو انسان چې کله په هوش حواس باندې پوه شي او کله بالغ شي نو قدرتی او فطرتی او طبعا د انسان په زړه کې دا میلان پیدا شي
چې زما رفیق حیات دې داسې وي او دې صفتونو والا وي او داسې دې وي، خود به خود میلان پیدا شي. من النساء د زنانو نه، نو دا زنانه د انسان دپاره بیا فتنه مو ګرځي او زنانه د انسان دپاره نعمت مو ګرځي. په زنانو کې به ذات خود څه مذمت نشته دی، باید زنانه ښې وي او بعد زنانه د انسان دپاره ازمایش وي. نبی علیہ السلام فرمایي ما ترکت بعدی، وی ما د خپل ځان نه بعد نه دی ښودی فتنة یو فتنه اضر علی الرجال من النساء، وی زه خو دنیا نه لاړم خو زما نه بعد یو فتنه پاتې را. هغه فتنه څه ده چې دا زنانه د نارینو دپاره یو لویه فتنه ده. یعنې نارینه به د دې په مینه او محبت کې د حد نه تجاوز به وکړي او په دې سره به بلا حقوقو تلفي به وشي، بلا حقوق به دې مات کړي. نو دا د انسان دپاره فتنه شي. نو بیبي به انسان په یو حد کې ساتي. دا د انسان دپاره فتنه هم ده او د انسان دپاره نعمت هم دی. او بل طرف ته نبی علیہ السلام فرمایي چې بهترینه بیبي هغه ده چې انسان هغې ته وګوري نو خوشحاله شي، سترګې یخې شي. او د انسان سترګې به یخیږي د بیبي په لیدو باندې. څنګه؟ دا نه چې دا ځان ښایسته کړي، بلکې مراد دا چې دا بیبي یا په مانځه باندې ولاړه ده، یا روژه ده، یا تسبیح په لاسو کې دي، یا تلاوت کی، یا ذکر و اذکار کی. نو دا د انسان سترګې یخې کی. او په زنانو کې نعمت دویم دارې چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا انسان که بار ووتو نو دا زنانه د نارینه د مال حفاظت کی او د خپل عزت حفاظت کی. نو چې انسان ورته وګوري سترګې یخې شي او د انسان د مال حفاظت کی او د هغه خپل عزت هم حفاظت کی، نو دا بهترینه بیبي را او دا نیک عمل او صالحه ده. دا د انسان دپاره نعمت دی. لوی لوی کمالات چې دنیا کې حاصل شوي دي نو پای کې د زنانو خامخا لاس وي. د چا دپاره مور د کمال جوړېدو سبب وګرځي، چا دپاره بیبي، چا دپاره لور او چا دپاره خور. ګڼ واقعات داسې موجود دي. په 240 جلد کې یو کتاب دی الوفا باحکام النساء بآلام النساء. 240 جلد کې دا کتاب دی. په دې 240 جلدو کې صرف د زنانو ذکر دی. 10,000 محدثات د نبی علیہ السلام د زمانې نوالی تر موجوده زمانې پورې هغه د 10,000 زنانو ذکر کړی دی چې هغې لوی لوی عالمانې، فقیهانې او مفسرات وغیره وغیره د هغې ذکر یې کړی دی. یو لوی فهرست د زنانو چې دې ډېر لوی لوی کمالات حاصل کړي دي. ټولې زنان هم داسې نه دي، لوی لوی خلک په دې کې شته دی. من النساء د زنانو نه، ځکه چې د ماشوم او د اولاد تربیت به دا مور کی. پلار خو سهار د کوره وځي، مور د اولاد دپاره لومبنۍ مدرسه ده چې دی څنګه تربیت کی اشانتې به کیږي. والبنین او زامنو، د زنانو نه پس بیا زامن وي. د انسان چې رشته وکړي نو بیا قدرتي او فطرتي دا
میلان پیدا شي زمونږ د اولادو شي. والبنین او زامنو، بنین یاد کو بنات پرېښودلو، چونکې عربو بناتو ته په سپک نظر باندې کتلو، بنینو ته په ښه نظر باندې کتلو. یا دا چې دا بنات په بنین کې داخل دي، زامن او لورانې دواړه د انسان خواهش وي چې زما د لور وي، زما د اولاد وي. نو دا زامن هم د انسان دپاره بیا فتنه شي. نبی علیہ السلام فرمایي الولد مبخلة مجبنة، وی دا زوی چې دی د اولادو دا انسان بخیل کی او انسان بزدله کی. اسی انسان هر یو قربانی ته ځان تیار ساتي، خو چې کله زاویه دی به څه کېږي نو ډېر څه میړه غواړي، خو د زامنو را سره غم دی اولاد چې دی بچو به څه کېږي. انسان بخیله شي او دارنګ انسانو بزدلم شي. نو والبنین او زامنو، والقناطیر المقنطره، او په زنانو کې دوه فتنې دي او په زامنو کې یو فتنه ده. په زنانو کې دوه فتنې داري چې دا انسان مجبوره کې حلال او حرام و ارسو ته، ځکه ردې خواهشات نه پوره کیږي، وی دا روړه او دغه روړه او دا روړه او انسان هغه پوره کولی نشي، نو خامخا حرامو ته متوجه شي. نو دا د زنانو فتنه شي. او دویمه فتنه د زنانو دا ده چې انسان مجبوره کی نو خپل مور سره او خپل پلار سره او خپل رونو سره او خپل خویندو سره به قطع تعلق کې، ځکه چې دې مجبورې د وجې نه. نو دا د زنانو لپاره فتنه شوه. نیکې بیبیانې هغه بیبیانې دي چې انسان سحر د کوره وځي او دا په مصلی باندې کیني او الله ته سوال کوي چې یا الله دغه یو سړی را کور کې زم یمه ماشومان هم دي، دی به کم کم کارونه کوي، نو خدای ته مدد او نصرت وکړي، په قدم قدم باندې خدای ته ورته اساني راولي، خدای ته په خیر او عافیت سره کور ته واپس راولي. نارینه بار به کار کوي، زنانه به کور دعاګانې کوي، نو دغه نارینه او دغه زنانه به کامیابي. نو دا نیکې بیبیانې دې ته ویل کېږي. والقناطیر المقنطره، دا نساء او بنین د هر چا دپاره ازمایښت دی، هر عام او خاص دپاره. والقناطیر، قناطیرو جمع د قنطار ده، او قنطار مال کثیر ته وي، ډیر مال ته وي. نو چې قنطار ډیر مال ته وي او قناطیر یې جمع شوه، نو بیا چې سم زیات مال وي. القناطیرو مال کثیر ته ویل کېږي. روح المانی لیکي وی عرب قنطار او قناطیر هغه مال دی چې د هغې شمیرل نشي کېدی، دومره ډیر مال چې انسان شمیرل هم نشي، احاطې نشي کوی ته قنطار او قناطیر وي. او بعد مفسرین حضراتو دای تعدادم بیان کړی دی چې 12,000 اوکیه سره یو اوکیه کې 40 درهمه وي، نو چې 12,000 له په 40 کې ضرب ورکړي نو 48,000 چې دومره 12,448 یعنی 400 تقریبا 48,000 چې تا سره دومره اوکیه وي او درهم وي، نو دا قنطار او قناطیر دی. دینه کم او بیش اقوال پکې راغلي دي،
ابی بن کعب رضی الله عنه فرمای چې 200 دینار او 1000 درهم دا کناتیر او کنتوار دی. بهر حال کنتوار مال کثیر ته وی، ډیر مال ته وی. والکناتیر المکنطره او مالونه جمع کړی شي او ډیرې کړی شوی. المکنطره چې جمع کړی شي او ډیرې کړی شي، یعنی مال خلک جمع کی او مال خلک ځان سره یوځای کی. پخوا زمانه کې به خلکو دا مال جمع کو په تیلو کې او په کټوو کې به کېښودو، اوس په لاکرو کې او نور بلا طریقې راغلې. نو مالونه جمع کړی شوی، دې سره د انسان میلان وي، د انسان خواهش او جذبات دې طرف ته وي. دې مال ته مال ولی وي؟ مال دو ما یمیل الیه القلب. دی مال ته مال ځکه وي چې د انسان زړه دې ته مایله کیږي، که ماشومان دي او که نارینه دي او که زنانه دي او که لیوني دي، دا مال د هر چا خوښ وي. یو شاعر وی رأیت الناس قد مالوا الی من عنده مالو ومن لا عنده مالو فالناس عنه قد مالو. وی ما خلق ولید چې ډیر مایله کیږي، میلان کی هغه خلقو ته چای سر مال وي، چې چا سر مالی خلق ای ته متوجه کیږي. زمونږ استاد محترم مولانا محمد ابراهیم فانی صاحب رحمه الله اکوړه خټه کې زمونږ استاد وفات شوی دی د زروبه. هغې به فرمایل چې دا مال داسې یو څیز دی چې هسې به ورته خلک خر وایي، خو چې مال یې لاس ورې خلک خیر محمد خان صاحب راغی، حاجی خیر محمد خان صاحب د مال د وجې نه. او هسې به ورته خلک سپي وایي، خو د مال د وجې نه حاجی سیف الله خان شي بیا. نو دا رأیت الناس قد مالو، ما خلق ولیده چې مایله شو، متوجه شو الی من عنده مالو، هغه چاته چې ای سر مالو، ومن لا عنده مالو، او چې چا سره مال نی، د روپۍ درک نه لګي، نو فالناس عنه قد مالو، خلق هم د این بیا ډډه کی او اعراض کی بیا. نو دا مال د انسان زړه ځان ته مایله کی او متوجه کی. والقناطیر المقنطره او خزانې جمع کړی شوي، ډیر مالونه د انسان دپاره هغه د میلانو هغه ذریعه وي. والقناطیر المقنطره خزانې جمع کړی شوي. دومره کافي دی. ښایسته کړی شوی دپاره د خلکو محبت د خواهشاتو د زنانو نه او د زامنو نه او د خزانو جمع کړی شوونه او د سرو زرو د سپینو زرو نه او د آسونو د نشان لګولو شوونه او د سارو او د فصل نه. دا سامان د ژوند د دنیا دی او الله تعالی چې هغه سره ښایسته ټکانه ده.